کې پی کې اسمبلی نه یو غټ قانون پاس شوی دی. صوبایي ممبران ته پکې ډیر زیات مراعات ورکړل شوي دي. صوبایي اسمبلی چې څومره هم ممبرز دي هغوی ته پکې ډیره غټه فایده ده. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو، خو هغوی نه مخکې اسلام آباد های کورټ نه د عمران خان او د بشرا بیبي چې کوم قید تنهایی درخواست و د هغوی حوالې سره غټ اپډیټس راغلي دي. اسلام آباد های کورټ د عمران خان او د بشرا بیبي په قید تنهایی درخواست باندې فیصله محفوظ کړې ده. چونکې دا درخواست د عمران خان خوریانو ورکړو چې عمران خان په قید تنهایی کې ساتل شوی دی. په عمران خان باندې قید تنهایی سزا نه ده ختلې او بیا هم عمران خان سره په جیل کې د قید تنهایی سلوک کیږي. نو فیصله کې اوس ویل شوی دی چې په درخواستونو کې چې کوم درخواستونه د سهیل افریدي یا د عمران خان خویانو جمع کړو، نو د عمران خان قید تنهایی او جیل کې قانون خلاف سلوک سنگین الزامات لګیدلي په دغه درخواستونو کې. نو اوس جج صاحب ویلي دي چې دا الزامات نظر انداز کېدی نشي. عمران خان او بشرا بیبي که قید تنهایی کې ساتل شوي وي، نو د چا په حکم باندې دا ساتل شوي دي، د چا په اتارټي باندې عمران خان او بشرا بیبي په قید تنهایی کې ساتل شوي دي. جسټس خادم حسین سومری د اډیالا جیل سپرډنټ آئی جی جیل خانه جات اور نیب ته باقاعده نوټس جاری کړی دي. اوس په نیب آئی جی جیل خانه جات په دې کیس کې عدالت ته پیش کیږي او هغوی به خپل کلیرنس ورکوي چې ولې عمران خان هغوی په قید تنهایی کې ساتلی دی. ځکه دا درخواست چې کوم دی د اډیالا جیل جیلر صاحب چې کوم دی د هغه خلاف د پی ټی آی وکیلانو او د عمران خان خویندو جمع کړی و چې په دې باندې باقاعده په دې باندې مطلب کاروایی شوې ده اور دی له باقاعده نوټس جاری شوي دي نیب ته چې کوم جیل خانه جات آئی جی دی هغه ته اور اډیالا جیل سپرډنټ له. خدای نه علاوه اوس چې کوم کې پی کې اسمبلی کې بل پاس شوی قانون پاس شوی دی، نو دا رپورټ حماد حسن جاری کړی دی. حماد حسن ویلی دی چې کې پی کې اسمبلی کې یو قانون پاس شوی دی چې په دې قانون کې ډیر غټ مراعات اسمبلی ممبرز ته ملو شوي دي. یعنی کم کسان چې پاس شي کې پی کې چې ووټس ګټلی دي نو هغه د اسمبلی ممبران وي، نو هغه ته پکې وایي ډیر غټ مراعات ملو شوي. څه مراعات دي؟ وایي د قانون مطابق د صوبایي اسمبلی ممبران او د هغوی بیګمات ته تحیات سرکاری بلیو پاسپورت جاری کیږي. جی یو خو زموږ کم پاسپورت دی گرین پاسپورت دی، خو زموږ چې کم سرکاري های آفیشلز کسان دي نو هغوی له بلیو پاسپورت جاری کیږي. جی نو اوس په وایي د صوبایي اسمبلی ممبرانو ته او د هغوی بیګمات ته هم بلیو پاسپورت جاری کیږي. بل دی به ګیسټ هاؤس کې مفت قیام وي. اسمبلی اجلاس اور صوبایي اسمبلی اجلاس کې شرکت د پاره به دی سره ښه سیکیورټي وي. بل دی نه علاوه دی له بی کیټګري سیکیورټي ورکړل کیږي، خو که چېرې یو ممبر ته خطره وي نو هغه ته بیا ا کیټګري سیکیورټي الاټ کیږي. ټول پلازو کې څومره هم ټول پلازي دی پای کې دی ته استثناء حاصله ده. دی په خپل ګاډي باندې باقاعده لیکل شي چې ممبر اف اسمبلی کې پی اسمبلی باقاعده په نمبر پلیټ باندې دی لیکل شي. دی له تور شیشې هم الاو کړل شوي. دی له با سهاده پورې اصلي لایسنس هم پرووایډ کیږي. سپیکر اجازت نه بغیر بر دی گرفتاری هم نه کیږي. جی نو داسې دین علاوه نور هم ثمرات دي چې حماد حسن مطابق دا کې پی کې اسمبلی کې چې یو قانون به جوړیږي او قانون به پاس کیږي چې کې به دا صوبایي اسمبلی ممبرانو ته دا مراعات ورکړل کیږي.